کم ټایم کې دا اوازه خوره شو یو ماشوم راغی چې یاره زیارت خان نجیب صاحب باندې چا فایر وکړو بې ګناه بې خطا نه څه ګناه نه څه خطا لکه چې څومره ښه نو مونږ هر چا سره کړي دي بد هم چا سره نه دي کړی او زموږ والد صاحب خو داسې و چې زه یم چې زما والد صاحب غوندې کس چا دلته دغه کړو که نه نو داسې په دې دنیا کې به زه یم یو کس هم نه پاتې کېږي هغه داسې بې ضرره انسان او که چېرې دا ګرفتار نه شو او دا کسان چې کوم دی خپل کیفر کردار د ګورمنټ طرف نه ونه رسېده نو بیا به مونږ ما ته وګوره د دې علاقې په سطح د دې محلې په سطح او د دې ټول ښار په سطح مونږ به بھرپور احتجاج کوو بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی ګرانو کتونکو د یکتو تڼۍ په حدود کې په 14 اگست باندې یو حاجی زیارت خان نومي کس دلته د ماښام لمونځ نه راووتو نامعلوم کسانو قتل کړی او ملزمان تښتېدلي و دې ټایم کې زه د هغې رور سره ناست یم چې د علاقې سابقه ناظم هم پاتې دي دې نه به تپوس کوو چې یاره دا واقع څنګه شوې وه او د دې د رور څه کار کولو او اوسه پورې پولیس څه انویسټیګیشن کړی دی جی بسم الله الرحمن الرحیم کیسر خان زموږ دا رور چې کوم دا خو ډېر بې درد انسان و او داسې وخت موږ دلته تیر کړی 30 40 50 سال نه دلته آباد یو او موږ ټول ورونه چې کوم دی د دې خبرې کوشش کړی چې چاله هم فایده ورکړی نقصان هم نه دی ورکړی جي او دا خو په علاقه کې داسې و لکه مثال په طور باندې د علاقې یو څوکیدار نه چې چا سره زموږ څه داسې لږ دی پک دی وه نه هم چا سره څه 19 20 او بس دا خو داسې مغالطه کې لاړو پته یې نه لګي چې دې ظالمانو مطلب دی چې د پسه وجوهاتو په بنا باندې دی د ماښام مونځ ته لاړه مونځ یې وکړو مانځه نه چې کم جومات نه راکوز شو دغه ټایم کې د علاقې خلک وایي چې دوه کسان په بایک باندې سوارو او په بده باندې فایر هم وکړو او داسې لاړه چې کم دی په دې لمبرچار باندې وتښتېدې په بایک باندې تاسو دغه ټایم چېرته وې او د اطلاع چېرته ملو شوه بیا تاسو راغلی تاسو څه وکتل یاره جي مونږ دغه ټایم کې په کور کې وو چې کم ټایم کې دا اوازه خوره شو یو ماشوم راغی چې یاره زیارت خان نجیب صاحب باندې چا فایر وکړو دستۍ کې مونږ رامنډه که چې رامنډم که په موقع کې د علاقې خلکو سره خدای ډېر خو کي هغې اوچت کړی و اسپتال ته یې رسولی و هغې نه پس مونږ اسپتال ته لاړو او اسپتال کې چې کم دی هغه تقریبا چې ګینټه نیمه یو 2 ګینټې بلډ هغه ته وخته هغه اپریشن اوټي ته یې دنده که اوټي نه پس چې کم دی بیا هغه ډاکټرانو ویلې چې یاره به دی ډیث شو د څو ډزې ویشتې وه په کوم ځای باندې ویشتې دا جي 3 ډزې ویشتې او په 3 ډزو کې یو په فرنټ باندې په دیزې باندې ویشتې او په تشي باندې او دوی چې کم دی په بیک باندې ویشتې دې کې تاسو چا باندې دعوه کړې ده یا نه نه جي مونږ دعوه ځکه چې زموږ چا سره څه دښمني نشته نم چا سره مطلب دی چې اوسه پورې که خم کړي بد هم چا سره نه دي کړي دعوه مونږ په چا هم نه ده کړې جي دې څه کار کولو د دې څو بچي دي د ده بچي خو چې کم دی اوه دي 2 زامن دي او 15 لوڼه دي او روزګار د ده بس دا و چې بچو روزګار یې کولو په ملیشه کې زوی و روزګار کول او ده به د کور ځوانه مړې ژوندی او سرپرستي ساتله دا وقوع چې وشوه دې کې پولیس بیا څونه ټایم پس رالل او اوسه پورې پولیس څومره انویسټیګیشن کړی د کم حده پورې تاسو مطمئن یې او جی پولیس خپل ځوان چې کم دی خپل کوشش مکمل جاری ساتلی دی او په دې کې مطلب دی ایس ایچ او اعجاز خان خپل ځوان چې کم دی راغلی ورسره چوکۍ انچارج چې کم دی محمد شاه هم راغلی او ډي اس پي صاحب هم راغلی توحید خان او دغسې احسان شاه چې کم دی ایس پي هم راغلی نو دوی بھرپور ځوان چې کم دی په دې وقوعه باندې خپل انټرست او دلچسپۍ سره ځوان چې کم دی کار په ډېر تیزۍ سره روان دی جي پولیس والا ډېر مونږ مشکور یو اوسه پورې څه معلومات شوي دي چې دا خلک راغلي څنګه او یا تاسو ته څه معلومات شوي دي یا پولیس درته څه خبره کړې چې دا خلک څنګه راغلي او دلته څومره ساعت نه ایثار شوي څه شوي جی پرون خو زموږ چې کم دی د وقوعې 3 ورځ وه نو موږ خو خپل ځوان چې کم دی هغه غم باندې وو هغې نه پس نن چې کم دی نن نه به سټارټینګ اخلو پولیس والا دا خبره وکړه چې تاسو خپل ځوان چې کم دی 3 ورځې خپل دغه غم ختم شي انشاءالله بیا به سره کینو په دې باندې به خبرې کوو جي دا ملزمان دلته علاقې کې چا لیدلي وو چې دوی څومره وخت نه دلته پیل وو که نه اچانک راغلي نه جي دا خو په موقع باندې چا نه ولیدلي او چې کم ټایم کې دی راغه دغه ټایم کې یو هلک هغه دا خبره وکړه باقي د په اسپتال کې بیان یې ورکړی چې 2 کسانو او ماسکونه یې اچولي وو جي د علاقې زموږ همسایه دی هغه ورته ویلي رپورټ باندې چې کوم دی په اسپتال کې همدغه بیان چې کوم ما اف آی آر کړی په هغې کې د بیان ورکړی دی چې 2 کسانو په بایک باندې 70 ګاډۍ ورسره او ماسکونه یې اچولي وو جي او په دې داسې لاړه
زیارت ګل حاجي صاحب ستاسو مشر ورور او ستاسو سره په دغه ورځ څه خبرې اترې شوې وې؟ څونه ساعت پهله مو سره ملاقات شوې وه؟ داسې خبره یې ته کړې وه چې یاره د چا سره څه جنګ جګړه څه زړه بداوې؟ نه جی بس موږ خو به سهار چې کم ټایم کې خپله د کور نه وتو لکه خپل روزګار پسې به وتو نو به دغه سهار ملاقات به کېده نو داسې څه خبره ده ما سره ډسکس کړې نه وه چې یاره یا داسې چا سره څه خبره شوې ده یا لیندین یا څه تکرار یا جګړه نه هېڅ څه داسې خبره نه وه. ګرانو کتونکو زه د مقتول زیارت ګل زوی سره ولاړ یم د دې نه به تپوس کوو چې دی په دغه موقع باندې چېرته و او دې ته اطلاع څنګه میلاو شوه بیا دې رالل څنګه؟ جی زه خو خپل ځاني ملیشیا کې یم او ما لکه داسې معلومات راته لاول نو چې ما ته معلومات به وشو نو تقریبا بیا زه سبا نه په خلکو درته اطلاع څه درکړه؟ پهله مونږ خلک د چا درته څه وویلې چې څه چل دا شوی؟ خو دا وه چې زما یو ملګری دی جرمني کې هغه ما ته میسج وکړو چې والد صاحب دې څنګه دی اوس ما ته خپل ځاني پته نه وه نو ما ورته ویم چې والد صاحب سره خو ما اوس نیمه ګنټه پهله خبرې وکړې مې څه چل دی څه مسله ده نو ما ته ته خبر نه یم نه زه خو خبر نه یم ما ته والد صاحب دې چا ویشتی دی نو مونږ حیران دا شو چې مثال خبره زمونږ والد صاحب خو داسې سړی و چې دلته اتیا سل کاله مونږ تېر کړو زمونږ نیکه هغوی راغټ شو زمونږ والد صاحب پکې راغټ شوی دی مونږ پکې راغټ شو داسې چا سره هم څه دښمني مشمني څه کیسې هم نشته دی مونږ خو د چا خبره چې پردی چرګ هم چې دی دغه هم ورته نه کوو پاسول هم نه ده چېرته نه چا سره زیاتې ظلم مونږ کړی دی چېرته ښه کېږي مونږ کوو دا زمونږ مشر ناست دی د دې علاقې کونسلر هم پاتې شوی اوس ناظم صاحب دی لکه چې څومره ښه نو مونږ هر چا سره کړي دي بد هم چا سره نه دي کړی او زموږ والد صاحب خو داسې و چې زه یم چې زما والد صاحب غونته کې کس چا دلته دغه کړو که نه نو داسې په دې دنیا کې به زه یم یو کس هم نه پاتې کېږي هغه داسې بې ضرره انسان و. تاسو ته چې ملیشیا کې اطلاع میلاو شو بیا راتلل دومره زر څنګه وشو؟ راتلل خو لاول نه کېدو زه په جوهر بارو کې وم او جوهر بارونه تقریبا مونږ څه 5 غنټې 7 غنټې سفر مونږ وکړو ایرپورټ ته راغلو ایرپورټ کې چې دی هغه ټایم فلایټ نه میلاوېدو د هغې نه پس چې دی بیا بس ما لږ انتظار وکړو خو ټیکټ نه میلاوېدو فلایټ هغه ټایم نه و نو بیا په سبا باندې چې دی ما ټیکټ ځان له راواغستو او زه راغلم بیا د روټین کې ټیکټ میلاو شو که نه تا ورته خپل ایمرجنسي بیان کړه هغې په وجه؟ نه روټین کې عام روټین ټیکټ و بس بیا هغه څه مسله نه و بیا خو بس هغه خو جنازې له زه نه وم راغلی والد صاحب مې مو نه لیدو بس د مسافرۍ خو دغه ژوند دی که نه چې څوک بس دغه شي که راورسېدې خو ټیک ده که را نه رسېد دغه ژوند دی دا زموږ د مسافرۍ ژوند دی. تاسو باندې خو مطلب دا دی چې دا یو ورځ یو نیمه بیا ډېر زیات تکلیف تېر شوي چې هلته وې بیا په لاره وې مونږ باندې دومره تکلیف تېر شوی دی چې دا بس هغه سړي ته پته لګي چې په چا راشي. تا سره چې پلار دا نیمه ګنټه پهله تا چې د اطلاع راته میلاو شو نیمه ګنټه پهله تا سره خبرې شوې څه خبرې دي شوې پلار سره تا کال کړی و ده کال کړی و څه خبرې وې؟ هغوی چې ما ته کال وکړو ما سره دا خبرو کې بچي وي څنګه چل دی پته دی نه لګي نو ما ورته ویم دا جي زه خو همدلته یم مونږ به چېرته لاړ شو نو ما ته وایي چې رنګ منګ دې نه راځي نو ما ورته ویم یاره لږ کارونه دي مجبوریانې دي تاسو ته ښه پته چې مسافرۍ له سړی ځو خو څه مجبوریانې هسې خو څوک نه ځي او بس هغه منډې تړ دی او مسافري کوله دا 12 کال هم تېر کړي دي پکې چې څه ګټو هغه دلته رالیږو هغې دوی لکه داسې څه غلطې پلطې مې نه دي کړي ټول عمر همدغه مسافري کړې ده او همدغه اراده م وه چې زموږ د مور او پلار خوشحاله مونږ خوشحاله. تا خپل روټین کې هسې راتلل څه دغه ټایم کې د پلار څه تپوس وکړو ته تلې کله وې او واپسي دې کله واسې روټین کې؟ زما دغه ټایم څه 7 میاشتې شوې وې په ملیشیا کې او روټین مې عام روټین زما دی چې څومره کار لکه زر وشي کار پورې خبره دلته زموږ خپل سپیر پاټو کار کوو چې مطلب کار ښي سړی ځان برابر کړي نو راځي څوک بار څوک خوشحاله نه وي که نه هر سړی مجبورۍ نه ځي نو روټین عام روټین زما دا و چې 12مه کې به زه راتلم همیا زه چکر به مو او والد صاحب ما ته وایي چې بس نوره مسافري پرېږده بس دی که نه تا ته څه جوړ کړو ما ورته ویم یاره بس دغه چا خبره د هغه ځای نه ښه ده چا سره لانجې کونجې او دغه شیدونه هم نشته بس خپل کار کوو کار او تاسو ته رالیږه او بس هغه نظام روان دی که نه مې الله پاک یو نظام روان کړی دی نو والله بس مونږ خو چا سره زیاتیت هم نشته او نه چېرته ظلم ولم چا سره کړی نه کوو نه به آینده وکړو مونږ خو زړه د غوښې دی د کاڼي نه دی انسان چې په بل انسان نه خفه کېږي هغه انسان نه دی پوه شو انسانیت پکار دی نو مونږ لکه دا اوس هم دغه کوو مثال خبره که چېرته غلطۍ کې چا ویشته یې مونږ معاف کړی دی مونږ یې بخو مونږ چا سره دښمني نه مشمني یا دا شیونه مونږ نه کوو مونږ خپله یو سړی دې وخت کې چې دی 2 ټایمه رزق پیدا کړي دا غټه خبره ده مونږ مسافري ټول عمر تېره کړې ده مونږ ته پته ده په مسافرۍ کې چې دی مونږ ته هغه هر څه مونږ ته سبق میلاو شوی دا یو خبرې نو مونږ خپله ځاني چې دی
دغه کوو چې مثال خبره زیاتې شوې دی او داسې سړی رانه وړی دی چې بې ضرره سړی وړی دی دا ټوله علاقه پرې ګواه ده زه یې زوی یم لکه دا خبر نه چې زه دا خبره کوم په دې علاقه کې چې څومره خلک دي ته وګرځه هر سړی به ورته وایي چې نه دا خو بې ضرره سړی مونږ چا سره هېڅ هم نشته دی اسه تا سره چې ته خو الګ وي او په بل ملک کې می تا سره به چې خبره کې دي داسې خبره به د کوله چې جنگ جګړه چا سره ونه کې یا سه لکه تاسو به نصیحت مسجد کو ما ته خو چې دی لکه دلته نه مونږ چې زموږ څومره بچپن شوی دی مونږ ته به اکثر بیا به مونږ چا سره دوه درې تیزې خبرو کې را به مونږ له به یو څو لتې هم راکړي څپېړې به هم راکړي چې هلکه جنګ جګړې به نه کې مونږ به ورته نه دا عجیبه دا خواسې دا خبره داسې وکړو دا وغه خو لکه مونږ به یې منې کولو دا یو شي نه غلط یې مه کوئ چا سره غلط کښېنئ مه غلط پاسئ مه دا بیټک یو دا بیټک دی یو زمونږ بیټک یو بل بیټک هغې درې غونډو کې به لکه مونږ کېناستېدو زموږ ملګري به چې کوم نو ما ته به دا خبره کوله چې چیم پیس که شربت هر یو شی خو بار فضول مه ګرځئ زموږ بس دغه زندګي م ټوله بار تېره شوه او چې را به هم دوه درې میاشتې هم تېرې کړي بیا به لاړو کوره ستا ترم به دغسې خبره وکړه چې دونه وخت مشري کړې ده اوسه پورې دونه وخت نه دلته اوسېږي چا سره جنګ جګړه نه ده شوې ستا لکه مطلب والد صاحب په باره کې خبره وکړه چې که ګناه به د بل چا مو نو تاسو ته به یې غوسه وکړه چې جنګ جګړې به نه کوئ څه وجه کېدی شي چې دونه ظلم بیا چا وکړو بس هغه خو ګوره هغوی سره د الله پوه شي ځکه چې مونږ د چا خبره وي الله توره ډېره تېروي انسان به څه وکړي انسان هېڅ هم نشي کولی خو مونږ چې دی که چا د غلطۍ نه کړي څه مطلب مونږ لکه مونږ ته پته نشته که نه اوس که تاسو زه ډېر ووایم ډېر سوچ وکړم نو زما والد صاحب داسې و چې لکه تاسو دا سوچ وکړئ چې یو سړی د لمونځ نه روځي لمونځ وکړي پوه شوې او د الله ذکر کوي او هغې نه باوجود چې دی لکه مونږ اوسه پورې لکه بار چېرته وتی نه دی په دې علاقه کې به ناست وو یا به جومات ته لاړو کور او جومات دغه امید شته چې پته به ولګي نو بس الله نه خو امید دی انشاءالله الله نه امید دی چې پته به ولګي نور مونږ لکه د چا خبره چې نه م چا سره زیاتې کړې نه به وکړو نه به آینده چې دی لکه هر څه چې پرېږدو مونږ الله ته پرېږدو زمونږ چا سره هېڅ کار نشته دی نه مونږ چا نه څه دغه کوو چې مثال خبر مونږ به دا داسې غلطې خبرې دي ګوره مرګ په نیټه دی الله پاک یې راولي پوه شوې چې څه کوي الله یې کوي انسان هېڅ هم نشي کولی انسان هسې بس د خولې خبرې دا کوي بقایا الله ته چې سړی پرېږدي که نه نو د هغه توره ډېره تېره ده په هغې چې څوک وولی شي نو بیا ځای له نه راځي مونږ خپل ځاني چې دی مونږ ګوره همدا تاسو ته خو مو وویل چې 2 ټیمه روټۍ چې انسان پیدا کړي د نن سبا وخت کې دا غټه خبره ده خپله مسافري کوو دوی دپاره یې ګټو مونږ وایو چې دوی خوشحالي نه چا سره لانجې کونجې دغه شیونه نه زمونږ څه دغه شته دی ځکه هر سړی نن سبا وخت داسې دی چې بس دغه رزق پیدا کړي دا غټه خبره ده زه کیسر خان ستاسو د کیمرې په وساطت سره زه پر زور مطالبات د ګورنمنټ چې کوم دی د چیف منسټر ته MNA MPA ته او پولیس چې کوم دی متعلقه پولیس ته دا پر زور چې کوم دی مطالبه کوم چې زما د رور چې کوم دی که نه بې ګناه بې خطا نه څه ګناه نه څه خطا او دا گرفتار شي او که چېرې دا گرفتار نه شو او دا کسان چې کوم دی خپل کیفر کردار ته ګورنمنټ طرف نه ونه رسېده نو بیا به مونږ ما ته وګوره د دې علاقې په سطحه د دې محلې په سطحه او د دې ټول ښار په سطحه مونږ به بھرپور احتجاج کوو او د خپل چې مونږ سره کم ظلم شوی دی د هغې به ځوان چې کوم دی ازاله اخلو دا زما ګورنمنټ ته چیف منسټر ته او MNA ته MPA ته او زمونږ د متعلقه چې کوم دی پولیس والا چې کوم ډپارټمنټ دی ټولو ته دا درخواست دی چې څومره زر تر زري ملزم دی ځوان کیفر کردار ته ورسوي جی دا یو هفته پهله دلته زیارت ګل نومي یو کس قتل شوی و د هغې ملزمان نامعلوم وو په موټرسایکل باندې ملزمان راغلي وو او بیا تښتېدلي وو FIR هم د نامعلوم کسانو خلاف درج شوی دی هغې کې اوسه پورې پولیس تفتیش کړی دی او ملزمانو ته څومره حده پورې ورسېدلی دی جی بالکل کیسر بھائی دا یو 65 ایئر اولډ کسو زیارت ګل نومي هغه د خپل کور مخې ته 2 کسان په موټرسایکل باندې راغلي وو هغوی ویشتي وو دې کې انویسټیګیشن شروع دی او رومرز خو مختلف قسم رومرز دي خو چې تر څو موږ سره پراپر ایویډنس نه نو موږ هغې کې هغه نشو ډسکلوز کولی انویسټیګیشن پکې شروع دی په ټیکنیکل CDRs باندې هم شروع دی او د دې چې کوم پرسنل څه خبرې اترې دي په هغې باندې هم شروع دی انشاءالله څه اپډیټ یې بیا به تاسو سره شیر کوو ګرانو کتونکو د مقتول زیارت ګل د رور خبر هم تاسو واورېدې د زوی خبر هم تاسو واورېدې
د پولیس خبر هم تاسو واورېدې. د علاقې د خلکو وینا هم دا ده چې هغه یو ډېر زیات بې ضرره انسان و، خو پته نه لګي چې د قاتلان څوک وو. د دې مطالبه هم دا ده او زمونږ مطالبه هم دا ده الله دې وکړي چې د دې په قتل کې کم کسان ملوث دي هغې ونیول شي او پولیس نه دې ملا دا توفیق ورکړي چې هغې په دې کیس کې کار وکړي او دا ملزمان معلوم شي او گرفتار شي. ځکه چې په پیښور کې د نامعلوم کسانو د لاسه صرف د زیارت ګل دا یو قتل نه دی، په پیښور کې دا یو سلسله شروع شوې ده. د نن یو ورځ پیل هم د ناصرباغ تاڼې په حدود کې اخترګل ناظم دی، هغه هم نامعلوم کسانو وژلی دی. هره ورځ که نه نو په هره دویمه ورځ باندې په پیښور کې داسې یو واردات کېږي چې په هغې کې خلک قتل کېږي او ملزمان نامعلوم وي. نو الله دې وکړي چې دا کم نامعلوم دي دا دې الله وکړي چې معلوم شي او هغې ته سزاګانې میلاو شي.